د امریکا او د ایران چې کم جنگ روان دی نو ټرمپ دغه جنگ ختمول غواړي خو نور ملکونه هغه دا جنگ ختمول نه غواړي هغه د امریکای چې کم طاقت دی چې دغه ختم شي ځکه د ټرمپ چې کم بیانونه راځي نو د هغه دا کوشش دی هغه چې دغه ملکونه راشي او ما د دې جنگ نه چې دی وکاږي کم چې د ایران او د امریکای جنگ روان دی غټه وجه د دې دا چې هغه ابنای هرمز چې دی دا بند دی نو د دې د وجې نه امریکا چې د څه نشي کولی ځکه چې د هغو معیشت چې دی په ښکته را روان دی د دې سره د عربو ممالکو هم معیشت چې دی په ښکته روان دی ځکه د هغو د تیلو کم آمدن چې دی د هغو چې کم معیشت دی کمې روپۍ دي نو هغه ټولې چې دی هغه په امریکا کې پرته وي په امریکا کې پرته نو چې د عربو معیشت په ښکته راغورځېږي دقه شانتې ورسره د امریکې هغه چې دی هغه هم په ښکته راځي ځکه د تیلو سپلای چې دی هغه مکمل په دغه یوه لاره باندې ده او هغه بنده شوې ده چې هغه بنده شوې ده د دې د وجې نه امریکې ته غټ نقصان میلاو شو نو امریکا اوس دا کوشش کوي هغه وایي چې دا جنګ چې دی دا څوک ودرې او دې منځ ته څوک راشي خو څوک داسې نه راځي چې هغه دې منځ ته راشي او د دې دا جنګ چې دی دا ودرې ځکه د ټرمپ چې دی اوس هم بیان ناغلی چې هغه نه یو صحافي تپوس کوي هغه وایي دا جنګ به کله ختم شي نو هغه وایي دا جنګ چې دی دا ډېر زر ختمېږي وایي ډېر زر چې دی دا به ختم شي خو چې تپوس ته وکړي چې کله به ختمېږي نو وایي دا پته نشته چې زر ختمېږي دته خو به پته هم وه نو هغه دغه خبره چې دا هم وکړه دغه شانتې بلې دا ویلي دي وایي موږ چې د ابنای هرمز دپاره د کوم ملکونو نه مدد غوښتلی او هغه ملکونو زموږ سره مدد ونه کړو نو وایي دغه د ملکونو چې دی 40 کاله موږ مدد کړی دی او دغه ملکونه چې دي دا موږ ساتلي دي وایي نن چې دی هغه د امریکې سره نه ودرېږي دوی چې دغه ملکونه به ودرېږي او موږ به ابنای هرمز چې دی دغه لاره چې دا به موږ آزاده کړو خو هغه لارې په ازادېدو کې چې دی ناکامه شو اوس د هغه یو بل بیان هم راغلی دی دا بیان ورسره هم راغلی دی چې ټرمپ دا ویلي دي چې د ایران سره چې دی دغه نشته اټم بم نشته ورسره په دې باندې ځکه وایي موږ چې کم جنګ وکړو نو هغو به لازم به دې کې چې دی دغه به استعمال کړو ځکه چې ایران چې دی هغه وایي موږ مکمل ختم کړی د هغه له طرفه خو هغه وایي چې موږ مکمل ختم کړی خو که تاسو وینئ نو هغه هره پیره چې دی نوي نوي مزایل چې دی هغه په اسرائیل باندې هم ورولي او کوم ځای کې چې د امریکې اډې دي نو هغه هم نښه کوي نو ټرمپ اوس دا کوشش دی هغه وایي چې څه ملکونه راوچت شي او زمونږ دا جنګ چې دی دا ودرې او ما د دې جنګ نه چې دی وکاږي ځکه اسرائیل یتنیاهو چې دی په دغه جنګ کې چې دی وراچولی دی او دی پساو کړی دی نو دی اوس په دغه کې پساو دی کوشش دا کوي چې یو نه یو ملک راشي او موږ د دې جنګ نه وکاږي تاسو راسره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ